حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الحیاء شعبۃ من الایمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حیا دا د ایمان یو شاخ دی، یو حصہ دا. الحیاء حیا معنی هو التغیر لخوف المذمة او العقاب. دا حیا دی ته ویل کیږي چې د انسان تغیر راشي، تبدیلی راشي د یری د وجې، تغیر د یری راشي د مذمت د وجې یا د سزا د وجې، نو دې ته حیا ویل کیږي. اوس حیا دلته حضور علیہ الصلوۃ والسلام او شعبه شاخ ته ویل کیږي، شاخ ته ویل کیږي. القطعة من كل شيء یعنی ټوکړه د هر یو شیز، یو شاخ دی ټوکړه ده من الایمان د ایمان. ایمان په معنی د تصدیق هم راځي. دلته حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا دا د ایمان یو شاخ دی، یو حصہ ده. اوس حیا د ایمان حصہ او شاخ او شعبه څنګه ده؟ علما فرمای دا غي وجه دا ده چې حیا د وجه یعنی انسان د شرم او د حیا د وجه د ګناه نه ځان بچ کړي. لکه ډیر خلک د والدینو د وجه، د رشتہ دارو د وجه، په عام معاشره کې د خلکو د حیا د وجه د ګناه نه کوي. نو د ګناه نه کول دا د ایمان مطلوب دی، د ایمان غوښتنه ده. ایمان وای دی چې انسان پر ګناه نه ځان بچ کړي، نو چې د دې حیا د وجه ځان د ګناه نه بچ کړي نو دا د ایمان شاخ شو. دویم حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کې راځي چې د ایمان درې اویا شعبې دي، او په دې کې ادنا شعبه هغه د یو تکلیف دی چې د لارې نه لرې کول دي. نو دې د وجه حیا دا د ایمان حصہ دی ته ویلې شوي ده، د ایمان شاخ ورته ویلې شوی دی. حیا انسان یو حدیث مبارک کې راځي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا فقدك الحیا فافعل ما شئت. چې کله تا نه حیا لاړ شي بیا کوه چې ته څه کې. لکه انسان بیا هغه پرده د حیا ختم شي نو بیا دې د چا نه شرمیږي نه، د چا نه د سترګې حیا نه کوي، نو بیا دې په معاشره کې تاسو ګورئ ډېر داسې خلک مونږ ګورو چې د خلکو په مابین کې به یو هر کبي عمل به کوي، هر د ګناه والا عمل به کوي. د دې د وجې دا حیا د ایمان حصه ده. انسان ته پکار دي چې ځان کې حیا راولي، ځان کې شرم و حیا راولي، چې دې د هر قسم ګناهونو نه او هر قسم کبیح اعمالو نه بچ شي، او دې په دین اسلام باندې عمل کوونکي قابل عمل کوونکي هغه جوړ شي. بل حدیث کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام